نو دې آیات کې ظاهري معنی دا راځي، په ظاهر کې د دې نه دا معلومیږي چې زلیخې یوسف علیه السلام د ګناه اراده کړې وه او علیاذ بالله یوسف علیه السلام اراده کړې وه. د دې نه مخکې واقعه تېره شوله چې یوسف علیه السلام پسې ټولې دروازې بندې کړلې زلیخې، او بلکې مفسرینو لیکلي دي چې دی به ورته ستا سترګې ښایسته دي ډېرې زیاتې، هغه به ورته بس د مر نه پس به دا راوبهیږي ختمې به شي. ستا ویښته ښایسته دي، نو یوسف علیه السلام به ورته وی بس د مر نه پس به ډومبې شي زما ویښته ریجېږي. ستا پوزه ښایسته ده دا به ریجېږي. ستا لاس بهرحال چې کومه خبره به ورته زلیخې کوله، یوسف علیه السلام به د هغې توجه آخرت طرف ته اړوله چې دا هر څه زما دا حسن دا هر څه فاني ده به ختمېږي. مطلب یې دا و چې هغې الله نه ویرېږه چې دا هر څه به زما ختموي، دا هر څه فاني دي او د ابدالآباد زندګۍ دپاره چې کوم دی تیاری وکړه. اوس دلته کې چې یوسف علیه السلام نه دا راله، خپل ځان یې ورته سینګار کو، خپل ځان یې ورته ښایسته کو او د ګناه مطالبه یې وکړله. دلته قرآن مجید کې ذکر دی چې ولقد همت به، دې ښځې اراده وکړه یوسف علیه السلام د ګناه، وهم بها، او یوسف علیه السلام به اراده کړې وه دې ته. نو دلته کې اصل کې دا هم چې دی دا د دوو معنو دپاره استعمالیږي په عربی ژبه کې. هم د زړه قصد او ارادې دپاره استعمالیږي چې انسان د یو کار پخه اراده وکړي، نو دې ته هم ویلی شي. او د یو سړي په زړه کې یو خیال راشي، دې خیال ته هم ویلی شي. نو دلته کې چې ولقد همت به، په تحقیق سره دې ښځې اراده کړې وه به یوسف علیه السلام ته د ګناه، وهم بها، نو دا ړومبې همت معنی چې کوم دی پخه اراده ده، چې دې ښځې پخه اراده کړې وه د ګناه یوسف علیه السلام ته، وهم بها، او د یوسف علیه السلام زړه کې خیال راغلی و، زړه کې خیال راغلی و د دغې ګناه. دا داسې ده که نه چې غیر اختیاري په دې باندې د ټول امت اتفاق دی چې پیغمبران د ګناه کبیره نه محفوظ الله ساتي، دا معصومي، پیغمبران معصومي د ګناه کبیره نه، قصدن ګناه کبیره نه کیږي او سهوا او خطا ته ګناه کبیره نه کیږي. یعنی ګناه کبیره چې کوم غټ ګناه دی د پیغمبر نه په خطای سره هم نه کیږي. البته صغیره ګناهونه دا د پیغمبرانو نه خطا او سهوا چې کوم دی صادرېدلی شي، خو مستقل نه په هغې هم الله ورله تنبیه ورکړي چې وړوکې ګناه هم د پیغمبر نه صادر شي، الله ورله تنبیه ورکړي د هغې نه بیا هغه توبه وباسي. خو غټ ګناه صغیره دا د پیغمبر د شان خلاف دی، دا د نه په خطا سره کېږي او نه د په قصد سره کېږي. نو دلته کې د یوسف علیه السلام اراده کړې ده، خیال یې راغلی دی، خو په هغه ټیم کې صرف خیال زړه کې راغلی دی، په خیال دی نه دی ګنهګار. ګوره مثال په طور یو سړی وږی دی، د روژه نیسلی ده روژه، او د دې مازدیګر کې سخته تنده لګېدلې ده، د اوبو د زړه کېږي که نه کېږي؟ زړه کېږي، خو دې د دغې روژې د ماتولو اراده قدرې نه کوي. زړه کې خو د اوبو ته زړه شوی دی، خو اراده یې نه ده کړې چې دا روژه ماته کړمه. ولې؟ په دې الله خفه کېږي. نو دې سخته تنده دته لګېدلې ده، دې بیا چې خوله کنګالین دې د اوبو واپس تو کې وي، هسې نه چې د تېر رانه نه شي. زړه ورته کېږي خو څکي نه. نو په دې چې الله تعالی سوره ثواب ورکړي، یو سړی داسې هغه روژې نیولې نه تږي شوی دی نه وږي شوی دی، نو په دې ته دومره ثواب نه میلاوېږي څومره چې په دې سخته تنده ورته میلاوېږي. دقه شان د یوسف علیه السلام په زړه کې خو هغه خیال راغی، خو د اراده د ګناه نه ده کړې، اوس خو خیال نه وی راغلی. نو بیا خو د ګناه نه ځان ساتل دا دومره ګران نه دي، خو د ګناه نه انسان په هغه وخت کې ځان ساتل دته مشکل دی چې د کله شهوت راشي، د خیال راشي. د یوسف علیه السلام په زړه کې به خیال راغلی، خو اراده یې نه ده کړې. یا پیغمبرو هغه بالکل فطري طور انسان زړه کې چې کوم دی، څنګه چې تاسو لمان د روژې مثال درکو چې د ښه د اوبو تړلی شوی دی، خو دې ویزې نه ماتومه، د الله حکم دی. دغه زړه کې به خیال راغلی، خو وینه دا د الله تعالی د حکم نافرماني زه نه کومه. نو په دې چې څومره الله ثواب ورکوي، نو دومره په دې باندې نه ورکوي. د زړه د ګاډو شهوت شته. مثال په طور یو کس بې شهوته دی، نرخزی دی، او د په کمره کې ښځه بنده کړي،
نو دې څه کولی نه شي، دې به څه وکړي؟ او چې سړی نر دی، دی برابر دی، دې د شهوت ماده الله ایښې ده او دله چې کوم دی هر څه اختیار الله ورکړی دی، دی بیا هم خپل ځان راټینګ کړي، نو په دې چې الله دله څه ورکړي دومره بل چاله نه ورکړي. درې کسان وو که نه، ګډ پرې راغی. نو چې ګډ پرې راغی نو هر یو کس خپل خپل نیک عمل وسیله کوه الله تعالی. دا ګډ خو سلر کېږي نه، هغه وخت کې چې کوم دی دا کرینکونه وغیره ونه، نو بس دې سلاو کوي، داسې کار به وکړو چې خپل خپل عمل چې کوم عمل مونږ خالص ته الله دپاره کړلی هغه به الله تعالی ته وسیله کړو. نو یو کس چې کوم دی پکې یو عمل مثال په طور هغه وي یا الله پاکه زما سره یو کس مزدور و، هغه به مزدوري کوله، ما سره مزدوري وکړله وتښتېدو، ما ول هغه دروازې هغه مزدوري کېښوده، په هغې مې ول چیلۍ واغسته، بیا هغه چیلۍ بچي راوړو، بیا مې هغې له چې کوم دی بهرحال هغه غټ کنډک شو، بیا مې هغې له چې کوم دی شپنکي ونیسو، هغه به سره ولي وی بیا دا مزدور راغی ما ته وی چې ما له دغه یوې ورځې مزدوري راکړه. نو ما ورته چې دا کنډک هم ستا دی او دا کنډک دا شپنکي هم ستا دی. وی هغه چې ما پورې خندنې مه کوه، ما د یوې ورځې مزدوري راکړه. وی ما ورته چې دا ما هر څه د الله دپاره کړي دي دا ځان سره بوځه. وی الله کو دا عمل ما ستا دپاره کړي دا ګټ چې کوم دی آزاد ګټ لږ وړه کېدو. دویم کس راپاڅېدو، هغه وی الله پاک زما مور او پلار چې زه به د ګډو بیزو نه رالمه نو تر هغې پورې به ما خپلو بچیانو له پی نه ورکول، ډوډۍ به مې نه ورکوله تر څو به چې ما خپلې مور له نه ورکړې. یو ورځ رالمه مور مې اوده وه، ناوخته رالمه، بې ډوډۍ اوده شوي وه، ما خپل ټول بچي چې کوم دی نهر کېنولي وو، نهر تر ساره پورې چې تر څو زما مور خوراک نه و کړی نو ما خپلو بچو له ډوډۍ نه و ورکړې. وی الله ګو دا عمل مې خالص ستا دپاره کړي دا ګټ کوله کې ګټ لږ ژړا کو. دریم کس راغی، وی الله پاک زما د ترور لور وه، کونډه شوې وه، پیسو ته یې ضرورت و، هغې به پیسې غوښتې، ما به د غلطه مطالبه کوله. وی اخره کې هغه ګناه ته مجبوره شوله. بلکل ما چې څنګه انسان ګناه کي هغه کیفیت ما جوړ کو، خپل هر څه مې برابر کړه. په دې کې د ښځې ما ته وویې تر دې لور چې د الله نه نه یېرېږي، زما په دې ګناه باندې قدرت و، هېڅوک نه و، او هغه ما ته د ګناه هغه طریقه ما ته ټوله برابره کړې وه، خو یې ما ته وایي چې د الله نه نه یېرېږي، د هغې الله نه ویېرېږه. وي ستا د دې یېرې، ستا د دې نوم د دې یېرې او ستا نه د یېرې زما هغه شهوت هر څه وتښتېدل. وی الله کو دا عمل ما کړي او دا ګناه ما ستا دپاره پرېښي، الله دا ګټ کولاو یو جړاک شو، ګټ چې کوم دی کولاو شو، دې ته راووت. نو انسان په ګناه قادر او دې ګناه پرېږدي، په دې الله تعالی ډېر څه ورکړي او په دې الله ډېر خوشحالېږي. یوسف علیه السلام دغه ټایم کې په ګناه قادر و، خیال یې هم راغی، زړه ورته هم وشو، خو هر څه د الله دپاره پرېښودل، هغه ګناه نه چې کوم دی منع شو. نو دلته کې چې ولقد همت لفظ استعمال شوی دی، دا ډومبې د پخې ارادې دپاره استعمال شوی دی چې د زلیخې پخه اراده کړې وه یوسف علیه السلام ته د ګناه، وهم بها، او د یوسف علیه السلام په زړه کې صرف خیال راغلی، خو خیال او شهوت او خواهش یوسف علیه السلام ظاهره نه کړو. وهم بها، او ده به اراده کړې وه دې ښځې ته، لولا ارا برهان به، ارا برهان به، ارا برهان ربه، کو چېرې ده نه وي لیدلي دلیل د خپل رب، د خپل د رب دلیل نه وي لیدلی، نو ده به هم اراده کړې وه. د رب دلیل یې څه و؟ نو په هغې کې د مفسرینو اختلاف. بعضې مفسرین وایي چې کله د زلیخې خپل ځان برابر کو، خپل ځان یې سینګار کو، ده ته راووتله، د ده نه د ګناه مطالبه وکړله او د ده په زړه کې خیال پیدا شو. یعقوب علیه السلام ورته الله تعالی معجزتاً د معجزې په طور د هغه شکل چې کوم دی مخامخ کو، چې یعقوب علیه السلام ناست دی او خوله کې چې کوم دی ګوتل په جوړ سوچ کې دی او ده ته تنبیه ورکړي چې دا کار مه کوه، دا شکل ورته الله تعالی وښودو. نو دا د الله تعالی هغه دلیل و، د الله تعالی هغه برهان و، ده چې سوچ وکړو او خپل پلار یې ولیدو یعقوب علیه السلام او هغه ورته نصیحت وکړو، دی د دې کار نه منع شو، زړه نه هغه خیال ووتو، کار خو داسې نه کوو، زړه نه هغه خیال ووتو. بعضې مفسرین وایي چې عزیز مصر دا قطفیر د دې زلیخې خاوند د هغه شکل ورته الله تعالی وښودو، نو د هغې د وجې نه ده د هغه خیال چې کوم راغلی هغه د زړه نه ووتو. او بعضې مفسرین وایي چې ته کله په چت باندې وکتل بره، نو په چت باندې لیکلي شي چې لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. په چت باندې د قرآن مجید دا آیات لیکلی شوی چې زنا ته بدکارۍ ته مور نږدې کېږه، دا ډېره فاحشه او بده لار ده، دې ته مور نږدې کېږه. او بعضې مفسرین وایي چې د زلیخې کله د دې کار اراده وکړله
نو د دې زلیخې په کمره کې بوت د دې زلیخې په دې بوت باندې څادر وغوړاو یوسف علیه السلام دې تپوس وکړو چې تا په دې بوت باندې څادر ولې وغوړاو دې ورته وایي چې دا زما خدای دی او د ده نه ماله حیا راځي نو ده په مخ کې زه خپل ځان نشم بې حجابه کولی یوسف علیه السلام وایي چې ستا خدای تا خپل خدای پټ کو زما د خدای نه خو په ومه ځمکه کې چې تور میږي رواني په توره شپه کې هغه ته هم نه پټېږي نو ته د خپل بوت نه حیا کوې او زه د خپل رب نه حیا نشم کولی چې هغه د ټولو نه حیادار رب دی نو د هغې بوت نه چې کوم دی د عبرت واخیستو دا نقلي دی په خپلو لاسو جوړ کړی خدای دی دا د دې نه حیا کوي او زه د خپل اصلي پروردګار نه چې زما خالق او مالک دی د هغه نه حیا نشم کولی چې دا خبره ولیدله زړه نه هغه خیال ووت خو امام ابن جریر رحمت الله علیه پکې یو ناشنا خبره کړله هغه وایي کوم څیز چې قرآن بیان کړی دی بس دقه دی کوم چې قرآن نه دی بیانولی هغې ځان له خبرې نه دي کول پکار او د دې ټولو خبرو احتمال پکې شته دی چې دا ټولې خبرې شوي وي خو یقیني طور څوک نه شي ویلی چې دا خبرې شوي دي قرآن نه دی بیان کړی نو دغه خبره چې کوم دی وه د په دې وجه د یوسف علیه السلام د زړه نه هغه خیال الله تعالی وباسو